أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اوس به موږ سوره بقره 35 نمبر آیات نه والا 37 نمبر آیات پورې به وایو. فأزلهم الشيطان خدانه وقلنا او اوه مونگا یا آدمو اے آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انتا تو وزوجکا او بیبستا الجنتا و جنت کے وکلا او خری منها ردینا رغدن فراخا حیثو چرتچے شئتما ستاسو زړه غواړي ولا تقربا او منز دے کے گئی بهذه دغه الشجرتا ونتا فتكونا نو پس شی بتاسو من الظالمین د ظالمانو نه. لکه وس په دې آیت کې الله رب العالمین مطلب آدم علیہ السلام ته وی چې لکه تو استا بیبي کنه لکه د آدم علیہ السلام د غسی پختینا الله رب العالمین هوا بیبي پیدا کړل او الله رب العالمین وته چې لکه دا استا بیبي ده په جنت کې اوسې کوي او چې چرته نه مطلب تاسو زړه غواړي د اق زګینا خوراک کولای شي کنه بیا وته دلته وی ولا تقرب او منځ دې کېږي دغه ونیتا کنه تاسو به د ظالمان نشي لکه یو ونه وته یاد کړئ دې ته تاسو نه نږدې کېږئ کنه تاسو به د ظالمانو نشئ. نو دلته کې لکه وس مثال کې لکه په دنیا کې د چا سړي سره مطلب خکور او مال او دولت او هر څه وسره یې کنه خو چې ښځه ورسره نه نو لکه د هغه ژوند چې هغه نامکمل یې کنه. نو الله رب العالمین لکه دلته کې وس آدم علیه السلام ته وی چې لکه ستا بیبي او تو کنه چې جنت کې لکه چرته نه غواړئ خوړلی شی دلته کې اوسېږئ خو دغې ونې ته به نه نږدې کېږئ. لکه دا یو قسم لا ردوی امتحان وکنه لکه دی ته دا خوله چې لکه ابلیس چې دی شیطان چې دی دا به تاسو څنګه دوکه کوي کنه لکه یو هغه طریقه یې ورته ښودله. اوس لکه ځینې خلک دا وایي چې لکه که آدم علیه السلام مطلب دغه نه دا غلطي نه وی شوې هغه دانه نه وی خوړلې لکه څوک وایي چې د غنمو دانه وه څوک وایي د پیازو دغه بوټي و څوک وایي چې د اوږو پت لکه الله رب العالمین دا نه دی ویلي که نه چې د څه شي دغه ده. نو که دې مونږ ته پته ولګي او که ونه لګي که نه لکه مونږ له څه نقصان نشته دی. نو چې الله رب العالمین نه د ښولې نو لکه هسې لکه د دې باره کې تپوسونه کول مطلب ګناه ده که نه لکه نه دي کول پکار ځکه مونږ ته ترې نه څه فایده شته او نه څه نقصان شته دی که نه. نو دلته کې بس لکه دلته بس وایي که نه لکه خلک اکثره وایي چې لکه که آدم علیه السلام دغه بوټی نه وخوړلی نو موږ بس ټول عمر په جنت کې وې. نه دا غلطه خبره ده. لکه الله رب العالمین د آدم علیه السلام ته مطلب ښوولی ورته که نه چې لکه د ابلیس چې دی نو لکه دا به څنګه انسانان دوکه کوي که نه او د ابلیس معنی چې ده نو هغه هم لکه ډېر لکه ناامیده که نه داسې معنی ده. نو دلته کې بس دلته کې فأزلهم الشیطان پس دوکه کړله هما دوی دواړه لکه دلته بس تسنیه دی که نه هما مطلب دواړه لکه بیبي او آدم علیه السلام او د هغه بیبي که نه الشیطان شیطان عنها ردینا لکه د جنت نه کنه فاخرجهما او پس ویستله دا دواړه مما د هغه سنه کانا چې و فيه پدې کې لکه پدې کم مطلب جنت کې چېونو لکه د هغې نه یې وویستله که نه لکه شیطان چې دی نو لکه څوک وایي چې دا د مار په شکل کې راغی او د جنت په دروازه کې ودرېدو څوک څه وایي لکه خو بهرحال لکه شیطان چې دی نو آدم علیه السلام لکه دی دوکه کړلو که نه
دوکه یې کړلو او ویې ورته چې لکه دا بوټي که تاسو وخورئ نو لکه د الله قسم یې ورته وخوړو که نه دی شیطان ابلیس ورته د الله قسم وخوړو که دا بوټي مطلب تاسو وخوړلو نو تاسو به د همیشه دپاره په دې دغه کې پاتې شئ که نه په جنت کې به پاتې شئ لکه یا به فرشتې جوړې شي او یا به همیشه دپاره لکه د جنت کې پاتې شئ نو لکه آدم علیه السلام د الله په نافرمانۍ کې مطلب دا بوټي ونه خوړو بلکې هغه د الله رب العالمین ته لکه نږدې کېدو دپاره لکه هغه وایي چې لکه ټول عمر الله رب العالمین ته نږدې یم د دې دپاره لکه هغه دا بوټي وخوړلو که نه نو چې څنګه هغه په خوله کړلو نو آدم علیه السلام لکه وویل چې لکه زه دوکه شولم که نه لکه ابلیس دوکه کړللو لکه د الله رب العالمین اواز ورته راغی که نه چې لکه ما تاسو نه وایم منې کړی چې لکه دا به نه خورئ لکه تاسو لکه الله رب العالمین ورته دا ښوولی چې لکه شیطان چې دی نو دا به تاسو څنګه دوکه کوي که نه لکه دا یې ورته دغه کوله لکه انسانان به څنګه دوکه کوي نو الله رب العالمین ورته مطلب بیا الله رب العالمین ورته وایي چې تاسو کوشئ که نه د جنت نه کوشئ او ځمکې له لاړ شئ لکه دوی کم د جنت هغه کپړې چې اچولې هغه ټولې هغه ته غیب شولې او دغه وقلنا او ووې مونږه احبطو کوشئ بعضکم بعض ستاسو نه لبازن د بازو عدوون دشمنان وي لکه بیا ورته الله رب العالمین وایي چې د جنت نه کوشئ ځمکې ته او لکه تاسو کې بعضې به د بعضې دشمن لکه دا شیطان چې دی نو دا به ستاسو دشمن یو تاسو به لکه د شیطان دشمن به یې که نه لکه څوک چې ځان د دې غلطو دغه نه وسوسو نه او دې دغه نه بچ کوي نو لکه تاسو به لکه شیطان دشمن یو شیطان به ستاسو وي ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ټکانه ده متاع او سامان دی لکه د ضرورت سامان د مطلب د خواهشاتو سامان نه لکه کم چې ستاسو د ضرورت سامان دی که نه لکه اوس څنګه چې خلکو د خپل خواهشاتو دغه شروع کړی دی که نه چې لکه دې دنیا ته لکه مونږ راغلي یو کتله نشته داسې اوسېږي خو دلته کې بس الله رب العالمین دا وایي چې لکه تاسو ځمکې ته کوشئ د یو مقرر وخت پورې د همیشه دپاره نه یو مقرر وخت پورې الهین د یو مقرر وخت پورې فتلقى پس وښودلې آدم علیه السلام ته من ربه د خپل رب د طرفه لکه الله رب العالمین آدم علیه السلام ته وښودلې کلمات یو څو کلمې یا یو څو خبرې ورته وښولې فتابه پس توبه قبول کړه علیه د هغه انه بشکه هو التواب الرحیم الله پاک توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی لکه بیا آدم علیه السلام چې نو په خپل خبره په خپل دغه باندې ستومان او کنه لکه خفو چې لکه زمانه دغه شو نو الله رب العالمین وت بیا کلمات خوله لکه مخکې د سورۃ کې براشي سورۃ اعراف کې کنه سورۃ اعراف کې دی تقریبا مطلب 23 نمبر آیات کې راته ښکارې دی کنه هغه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لکه ربنا رب زمونږه ظلمنا ظلم کړی دی مونږه انفسنا په خپل ځانونو باندې وان لم تغفر لنا او کچرې تا ونه بخلو مونږه وترحمنا او رحم دی نو په مونږه باندې لنكونن نو خامخا شوبه مونږه من الخاسرین د تاوانیانو نه لکه دا به په مخه وي کنه لکه په دې کې یو انسانان د پاره دا سبق دی چې لکه په دې دنیا کې شیطان چې دی ته خو به مونږه په موقع به لکه داسې مونږه به پوهېږو نه خو لکه مونږ به دوکه کوي نو الله رب العالمین وایي چې په دې طریقه به لکه تاسو بیا معافي غواړئ که نه لکه دا کلمات په وایه ربنا ظلمنا دا کلمات په وایه که نه لکه یو دا سبق یې پکې ورکړی دی نو بس الله رب العالمین دا انسانانو د آدم علیه السلام دا دعای قبول کړله خو لکه الله رب العالمین خدا ویلو کنه چې په ځمکه مطلب خلیفه پیدا کوم کنه نو زبلکه لکه غلطی خو لکه شی وکنه آدم علیه السلام نه او الله رب العالمین وی چې په ځمکه باندې خلیفہ پیدا کوم کنه دا خو لکه بس یو دوی ته خود نه کوله کنه چې لکه شیطان به څنګه انسان دوکه کوي
ځمکې ته یې کوز کړلو او لکه الله وعلا انه بشکا او هو التواب الرحیم، الله رب العالمین توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. بس دونه پوره ده. چلو فی امان الله.